بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو محترمینو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نقول ده د هغې ارشادات دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله رب العزت د درې کسان ډېر زیات خوښ دي او د الله په نزد کې ډېره غټه مرتبه لري او الله رب العزت ته ډېر زیات محبوب دي. اول هغه یو کس دی چې په هر محفل باندې سلام اچوي، په هره کوڅه په هره لاره باندې په خلکو باندې سلام عام کوي. زما عزتمنو، په سلام سره اتفاق راځي، په سلام سره محبت راځي. او سلام سنت طریقه ده. نبی علیه صلات وسلام ابتدا هم سلام نه کوله او انتهای هم سلام نه کوله، چې چا سره ملیدوم سلام کولو او چېرته به چا نه چې تلوم سلام به کولو. مسلمانان دویم کس الله رب العزت هغه یو کس ډېر زیات خوښ ده چې زمونږ او تاسو چا سره څه کار وي، نه هغه ځان طرف ته راغواړو، نه په هغه په ښه نوم سره وغواړو، هغې ته ادب سره هغې ته نوم ووایو، نه هغې ته ښکلي انداز سره وایو چې هغه په خپل نوم سره او بیجان جي او ښکلي انداز سره هغې نوم سره مونږ الفاظ ولګو چې هغه خوشحاله شي، نه څوک بد نوم سره راغواړو. نه دغه کس الله پاک ته ډېر زیات خوښ دی. مسلمانان دریم هغه کس الله پاک ته ډېر زیات خوښ ده چې دا څه محفل څه مجلس کې جومات کې یا په هر ځای کې ناست وي، دې ته څوک راشي نو دا خپل ځای نه بل مسلمان ورور ته پرېږدي، نه په دې باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي، نه الله پاک ته دغه کس ډېر زیات محبوب وي. نو محترمینو،